بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان بخی. دوستانو نن یو ځل بیا ستاسو ورور اسامه منظور د اردو ډیزاینر کورس په 3 نمبر ویډیو سره حاضر یم. دوستانو ان شاء الله موږ نن زده کړه کوو د انلاین پکچر او دغه رنګ مای فولډر. د دې دواړو بټنو نن زده کړه به موږ کوو. زه کلیک کوم په انلاین پکچر باندې. ټولو کول خو دا دوستانو چې انلاین پکچر په دې بټن کلیک کولو سره کله چې موږ سره ډیټا آن وي یعنی انټرنیټ آن وي خو دا به موږ سره کار کوي. که ډیټا موږ سره آف وي یا موږ سره سیګنل کار نه کوي نو دا انلاین پکچر به موږ سره دلته کې کار نه کوي ځکه دا موږ سره انلاین پکچرز دي. نو په ټاپ باندې چې موږ سره دلته کې سرچ بار دی، دلته کې د لاندې موږ سره کیورډز دي، مختلف کیورډز دي. تاسو دا خپل چک کولی هم شئ. مختلف کیورډز دلته کې موږ سره پراته دي. مثال په تور باندې دلته کې زه یو پکچر سرچ کول غواړم. پاکستان ریلیټډ پکچر زه سرچ کول غواړم. پاکستان دا ورډ به تاسو ولیکئ او دا زه سرچ کوم. دا رنګ دوستانو دا تاسو دلته کې کتی شئ موږ سره پاکستان ریلیټډ کوم مرګورو چې دلته کې پوسټ کړی دی پاکستان کیورډ باندې نو هغې ریلیټډ موږ سره هغه پکچر دلته کې موجود دي. دا تاسو کتی شئ. دا رنګ دوستانو دلته کې زه ستاسو دپاره یو بل کیورډ سرچ کوم کالج حوالې سره. کالج دا رنګ د کالج یا سکول یونیورسټي حوالې سره د هغې مطابق دلته کې هغه پکچر موږ سره موجود دي. نو که مثال په طور باندې که ملګری ویل غواړي چې زه په خپل پوسټر کې په خپل پکچر کې دغه رنګ کالج ریلیټډ دغه رنګ یونیورسټي سکول ریلیټډ زه یو پکچر ایډ کول غواړم هغه تاسو دلته کې سرچ کولی شئ په کالج نوم باندې یا دغه رنګ یونیورسټي او دغه رنګ د سکول په نوم باندې. نو تاسو دلته کې هغه پکچر ډاونلوډ کولی شئ د دې ځای نه. دغه موږ سره مختلف کیورډز نور هم دي. مثال په طور باندې زه په دې بیکګراوند باندې کلیک کوم. مثال په طور باندې که ملګری ویل غواړي چې زه په خپل پکچر کې یا خپل هغه پوسټ کې بیکګراوند بهترین راوستل غواړم نو هغه دې په دې بیکګراوند کیورډ باندې کلیک کړي. هغه دې سمپل دلته کې په دې سرچ بار کې دی ولیکي بیکګراوند هغه سره مختلف بیکګراوند دلته کې راشي. مثال په تور باندې زه ویل غواړم چې زه دا بیکګراوند خوښوم نو په دې باندې زه کلیک کوم. نو دا موږ سره ډایرکټ ډاونلوډ شي او موږ سره به په هغه پوسټر کې ایډ شي. دا تاسو کتی شئ موږ سره هغه بیکګراوند زموږ په پوسټر کې ایډ شو. دا رنګ دوستانو موږ سره مای فولډر بټن دی. نو دوستانو د مای فولډر او مای ټیمپلیټس دا سیم کار کوي. سیم د دې بټنو کار سیم دی. مای فولډر او مای ټیمپلیټس په کلیک کولو سره موږ سره هغه یو امیجز موږ سره هغه یو پوسټر موږ سره راځي کوم چې موږ خپله ایډیټ کړی وي او هغه پوسټر موږ سره موجود وي. نو دوی ځینې مثال په تور باندې دغه تمنیل به تاسو کتی شئ. زه په دې باندې کلیک کوم ډایرکټ و چې دی دا تمنیل زما په پوسټر باندې ایډ شي. دا تاسو د دې ځای نه هم هغه یو پوسټر ایډ کولی شي د خپل مای فولډر نه یا دا رنګ مای ټیمپلیټس نه. نو امید لرم چې تاسو به د دې کورس نه څه نه څه زده کړه کړې وي د نننۍ ویډیو نه. تر نوې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.